مبارک زیب په باره کې په فیسبوک ډیر مختلف قسم پوسټونه کیږي چې یاره وی لوټه شوله. زه د خپلو مینوالو ته چې څومره کتونکي ما ګوري زه پیله د دې نه دغه یو سوال کوم چې پلیز مهرباني وکړئ تاسو بېجا په چا تنقید مه کوئ. بالکل چې خبر نه یې په چا پسې ملنډې مه کوئ. هغه ته سپکې سپورې مه وایئ. ګوره مبارک زیب صاحب چې کله د MNA جوړ شو نو پیله خو د ټولو اول خبره دا ده چې مبارک زیب ته PTI ټیکټ نه دی ورکړی. نه ریحان زیب ته ټیکټ ورکړی او نه مبارک زیب ته ټیکټ ورکړی. نو پیله خو تاسو په دې خپل دماغ خلاص کړئ چې دی د PTI MNA یا MPA نو د چې کم دا اوټ ګټلې بالکل باجوړو ورسره ډیره زیاته مینه کړې ده او ډیر غټ سپورټ یې ورته کړی چې MPA او د MNA دواړه سیټونه یې ورکړي دي. بیا چې کله د اوټ وګټلو دی بیا هم خپلې پارټۍ ته راغلو د غداري ونه کړه ځکه چې ویل چې زه خیر دی ما سره خلکو مینه کړې ده ما به په لاس کې تصویر د عمران خان وړو نو ما له اوټ را کړی دی. نور بقایا خلکو اوټ د ریحان زیب په وجه ورکړی چې رور شهید شوی دی او د هغه د غمرازي د سره دغه کوله چې یاره مطلب دته هغه سپورټ میلاو شي د زړه دک چې کم رسېدی چې هغه په خوشحالۍ بدل شي. چې کله د MNA شو نو د PTI ته راغلو خو PTI هغه شانتې سپورټ ورنه کړو. پروټوکول یې ته غوښتل پروټوکول یې ورنه کړل. د خپلې علاقې دپاره ترقیاتي کارونه غوښتل ترقیاتي کارونه یې ورنه کړل. PTI سپورټ ورنه کو بار بار به ویل صرف وجه دا وه چې مبارک زیب ډېر زیات غریب کورنۍ نه دی د دومره سپورټ نشته د مالی تعاون دومره دغه نشته د به چې کله په یو محفل کې و نو دله به هغه عزت نه میلاوېدو. خامخا MNA دی د ته به هم هغه عزت ورکې چې کم نورو ته ورکې او که نورو ته ته په دې وجه عزت ورکې چې هغه سره پیسې دي هغه سره گاډي دي هغه ډېر مالداره دی نو مبارک زیب زړه ته دک رسیدو. د ډېر صبرونه وکړل ډېر بار بار وارننګونه ورکړو چې ګوره ماله دا لګي زما دا لګي زما دا ستونزې دي خو چا یې سپورټ ونه کو چا پې غوږ ونه ګرولو. نو دا بیا لاړو نون پارټۍ ته. نو نون پارټۍ ته ولې لاړو په څه وجه لاړو خو هغه اوس هم وایي چې زه نون ته تللی نه یم. صرف دغه دسخط دومره لویه خبره نه ده. هغه که ستاسو خوښه وي او که نه خوښه د دغه ګنجي حکومت به وي او هغه به په خپله خوښه جج راولي. داسې فضول خبرې چې عین داسې واسې او څه وشو څه ونه شو هغې بیا هم راولي. څومره ډېرې لوبې وشوې په دغه پښتنو په دغه ملک کې کومه لوبه پې بند شوه هېڅ هم پې نه بندېږي. دا هسې موږ تاسو زړه ته یو تسلي ورکوو هسې بېسه په نورو خلکو بد رد وایو. نو چې کله ته مبارک زیب لاړو نو مبارک زیب په دغه شرط ته لاړو چې ته به ماته 8 ترقیاتي کارونه راکې. هغه د خپل ځان دپاره نه دي غوښتي هغه د خپلو باجوړ عوامو دپاره وغوښتل 8 ترقیاتي کارونه یې وغوښتل چې هغه باجوړ کې په کار راځي ځکه چې وفاق د هغې سره دی او وفاق دې له فنډ نه ورکوي تر هغه پورې چې دا د وفاق سره نه نو هغه په وفاق کې ځکه شمولیت په دغه نیت یې وله دستخط کړی دی چې ته زه خپل عوامو له څه وکړمه چې عوام ما له کوم وټ راکړی کوم اعتماد یې په ما کړی چې هغې دپاره خو زه څه وکړمه نو د هغې دپاره ده دا دستخط کړی چې هغې ته زه څه کارونه راوړم که څه پیسې ویلي دغه پیسې هم د خپلو عوامو دپاره غوښتې وي. زه د PTI سړی نه یم خو صرف حق به حق وایو چې کومه خبره حقه وي هغه به حقه کوو. زه د PTI ورته حیران یم چې په خپل MPA پسې MNA پسې تاسو دومره ردې بدې وایي دا چې ستاسو مخالف وي تاسو پسې څه وایي.